السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به بالکل ټیک ټاک کې. نن ما ستاسو لپاره ډیره زیاته مزیداره وظیفه راوړې ده. هغه وظیفه ده د خارښ باره کې، یا هغه وظیفه ده د دانو باره کې. د بدن چې څومره مسائل وي، د جلد څونه مسلې وي، د سرمن مسلې وي، خارښ وي، خشکي وي، دغه شانتې دانې وي، نو څومره مسلې د بدن وي، نو د هغې دپاره دا وظیفه ده. او شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب دا وظیفه ښودلې ده. نو کم یو بنده تکلیف او شکایت د بدن وي چې مثال بدن خرابېږي یا برګې مرض پکې راځي یا نور څومره ما ویلي، د ټولو د حل دپاره وظیفه دا ده: ام ابرمو امرا فانا مبرمون، ام ابرمو امرا فانا مبرمون. نو طریقه کار به دا وي چې دا به وپیرې ووایو، نو بیا به مریض دم کو، بیا به وپیرې ووایو، بیا به مریض دم کو، بیا به وپیرې ووایو، بیا به هغې باندې مریض دم کو. نو دا اجازه دا تا سره شوله او تا ته مکمل اجازت شو. که مثال ته چاته وښیې که ته هر څه کې تا ته مکمل اجازت شو، خو دا به کار نه کوي. دا به کله کار کوي چې کله ما ورته د جمعې په شپه باندې 500 پیرې د درود شریف وایو، او درود شریف کې زما او ستا نیت دا وي چې د دې وظیفې د پخولو دپاره زه درود پاک یم. خو چې کله تا د جمعې په شپه باندې درود شریف وویلې، نو ستا دا وظیفه دا پخه شوله. بیا که ته په دې باندې بل څوک دمی، نو دا به بالکل کار کوي. نو څنګه وظیفه شوله؟ ام ابرمو امرا فانا مبرمون.